एक वहाबी हो गया और एक सुन्नी है, लड़ाई होती है दोनों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। دا کومه خبره سما کوله ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خوب راویښ سو بغیر اودس کړي په لمانځه باندې ودرېد. اوس که زه ته د خوب راویښ سو موږ د اوداسه ته ضرورت لرو، اوداسه نه بغیر موږ لمانځه ته نسو درېدلی. نو ام المؤمنین سوال ور باندې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا باندې زما مور او پلار قربان، موږ څه د خوب راویښ سو موږ اوداسه ته ضرورت لرو، اوداسه نه بغیر لمانځه باندې نسو درېدلی. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي تاسو لمنځه خو ضرور یم خو لکه تاسو غوندې نه یم. تاسو لمنځه یم الله تعالی د بندې په صورت کې د ظاهري زندگی کې د دنیا ته راستولی ده، خو لکه زموږ غوندې بنده نه ده. دا یو شی په ذهن کې ساتئ. یو بل وایي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغسې نور ډېر زیات واقعات دي. ام المؤمنین به ډېر اکثر موقع باندې سوال ور باندې کوو. یو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لکه موږ پښتو کې ډګر ته ولاړ، نو ام المؤمنین هلته ولاړه څه ویې کتل، بېرته راغله سوال یې پرې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه چیرې کښېنستې هلته خو د خوشبو نه علاوه بل یو شی هم نه و. اوس که زه ته چیرې ولاړ شو کښېنو غلازت کوو، زه ته خو غلازت کوو. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وایي زه تاسو له منځه یم خو لکه تاسو غوندې بنده نه یم. دا شی به په ذهن کې ساتو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به سوری وایي نو د باندې به مچ نه کښېنوست. یعنې دا څومره یو واضح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څنګه به یې مخکې لیدل دغسې به یې شاته لیدل، واضح احادیث دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث زه بیانوم او خبره هم خپله ختموم، خو په دې نیت باندې زموږ به خپل بچیانو باندې خاص خیال ساتو. دا سپین ږیري چې دي دا بیا هم ډېر تکړه دي، دوی خپل عقیدې باندې مضبوط خلک دي. اوس دا نن محفل کې موږ سره ناست یو، دې باندې به خلک سبا اعتراض وکړي ستاسو محفل کړی و، محفل میلاد مو کړی و، دا مو ولې کاو؟ نو ورته وایه دا هغه کار ده چې ما پلار هم کاو، زما نیکه هم کاو، زما پلار او نیکه به لا به یې پسه لالاو، ښه شپه به یې کوله، لا به یې غړی پخاو، ښه شپه به یې کوله. نن فرق خالي دا ده چې هغه ښه شپه موږ کوو، خو نن موږ سره ناست هم یو، خالي مخته مړۍ سره وخوړه سره ولاړ به سو، نن سره ناست یو دغه الله د محبوب ذکر هم کوو. یعنې خالي دغه فرق یې ده. څه خالي به مخکې غړی پوخ کو، یو پسه به مالال کو، و به م خوړ او خبره ختمه. نن هغه کار موږ کوو خو سره ناست یو، دغه ذکر هم کوو، دغه ذات چا دپاره څه موږ غړی پخاو، چا دپاره موږ پسه لاله او خیرات به م کوو، ښه شپه به م کوله. نن موږ دغه ذکر هم کوو. دغه فرق یې ده. یعنې دا څه نوی کار نه ده که څوک وایي ستا تاسو نوی کار شروع کړو، دا هغه کار ده چې پلار دې م کړی ده، نیکه جد او برجد کې در کې را روان ده. دا څه نوې خبره نه ده. زه خپل آخري خبره کوم او خپله خبره هم ختمومه. چې یو وارې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به یو روزه کېښوله. لکه موږ روزه نیسو دغسې روزه به یې نیوله، خو موږ روزه څنګه رهي سار د لمانځه نه تر ماښام تر لمانځه پورې، سار د لمر ختو نه تر لمر لوېدو پورې، دا زموږ روزه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به خپله روزه کله کله دومه ورځ ته یوړه، کله کله به یې درېیمه ورځ پورې یوړله. صوم وصال ورته وایي. دا روزه به یې دومه درېیمه ورځ ته پورې ورسوله. نو صحابه کرام یو ورځ یو صحابي عرض وکړو یا رسول الله ته دا روزه خپله نیسې او موږ منې کوې، ته خپله نیسې او موږ منې کوې، دا ولي؟ یعنې دا ساده خبره ده. که زه یو کار کوم او تاسو منې کوم، نو تاسو پیر صاحب دا خپله خو ته دا کار کوې او موږ منې کوې، دا ولي؟ که دا ښه کار ده، د خیر کار ده، او ته کوې دا خو د خیر کار ده، روزه نیول د خیر کار ده، ښه کار ده، نو موږ ولې ځینې منې کوې؟ نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي ایکم مثلی، لکه ما غوندې یاستئ تاسو، تاسو کې څوک ده لکه ما غوندې ده. ډېر یو واضح فرق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل د ژبې نه راښولی ده چې په تاسو کې څوک ده لکه ما غوندې ده، تاسو کې یو هم داسې نشته لکه ما غوندې. نو دا یو ډېر واضح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل د ژبې نه دا خبره ده. نو وخت چې دا یو فرق ده الله تعالی جدا شان سره پیدا کړی. ګوره ما لکه څنګه مخکې دا خبره وکړه چې یو انسان ځان ته محبوب جوړ کړی، نو پخکې به یې کمی پرېښوي، مګر نن دا خلکو طلب سې راخیستی دی او دا پکې کمی پکې لټوي او دا وایي دغه سته دغه نسته، داسې و داسې نه و، دغه شی ورسره و دغه شی نه و ورسره.
نو که زه ته خپل د وسه پورې یو کمی په چا کې نه پرېږدو نو الله به خپل په محبوب کې څه کمی پرېښیي او که دا یوه خبر لکه څنګه سکار نبي ګل صاحب خپل په خبره کې وکړه دغه عقیده به خپله ډېره خالص ساتئ عقیده به خالص ساتئ نور